سلامونه او درناوی ټولو لیدونکو ته او څومره کسان چې زما غږ د ریډیو له لارې اوري ټولو ته د زړه له تله د مینې ډک سلامونه او هرکلی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. مسکا ساپی یم او تاسو زما غږ اورئ په سونو اف ام شپږ نوي د امن غږ پروګرام د ورورولۍ غږ روان دی. خدای وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ خوندي آرام آباد سوکاله او له خیر سره د تیرونی مو ډیر ښه تیر شوی وي. قدرمنو لیدونکو څومره کسان چې د فیسبوک باندې لارې موږ سره مل دي کولی شي چې د کامنټ لارې خپل نظریات موږ سره شریک کړي. خپل خصوص کوم موضوع موږ نن راوړی یو تاسو لپاره دغه په حق له تاسو خپل نظرونه حتما موږ سره شریک کړئ. دغه ویډیو هم ځان سره تاسو کولی شي چې شریک وکړئ لایک وکړئ او کوم کسان چې زما غږ اوري کولی شي چې موږ سره اړیکه ونیسي. نمبر به تاسو ته وایم 09152104 او کوم کسان چې نشي کولی چې موږ ته زنګ ووهي کال وکړي هغې کولی شي چې موږ ته اس ام اس وکړي. یعنې کوم کسان چې په داسې سیمو کې ولاړ دي چې هلته نه د انټرنیټ سهولیت ورسره شته او نه هم ورسره د زنګ وهلو یا سګنل هم کم دي نو هغې کولی شي چې موږ ته اس ام اس وکړي. اس ام اس دپاره تاسو کولی شئ اس ام اس بار ته لاړ شئ هلته کې پی کې ټایپ وکړئ سپیس هغې نه وروسته خپل نوم د ځای نوم څه پیغام هر څه چې وي هغه تاسو کولی شئ بیا یې واستوئ موږ ته په 8881 نو موږ ته به ستاسو دغه اس ام اس راځي. قدرمنو لیدونکو او قدرمنو اوریدونکو نن پروګرام ډیر مهم دی ډیر بارزښت پروګرام دی ځکه چې په دې پروګرام کې به نن زه یوازې نه یم بلکې ما سره به دوه تکړه ځوانان هم وي. د هغې پیژنګله به تاسو سره له خیر سره کوم خو هغې نه وړاندې به وایم چې دغه پروګرام جوړښت د څه دپاره شوی پروګرام دې دپاره دی چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې یو فضا خوره شي خوشحالي وي. دواړه هیوادونه د دواړو هیوادونو وګړي چې د یو بل سره مینه وکړي د یو بل د ښېګړې دپاره فکر وکړي او په زړونو کې چې څه نفرتونه دي هغه له خیره سره له منځه لاړ شي. همدا مهال دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي د پېښور سټیشن څخه د جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان د کورم باجوړ او مهمند څخه او د دغه سټیشن لار تاسو کولی شئ په ټول پېښور کې 410 صوابۍ نوښار کلیوال سیمې او هغه سیمې چې پولو ته نږدې دي یعنې بارډرز ته نږدې دي هغې هم کولی شي زموږ دغه پروګرام واوري او زموږ مسافرونه خو په نړیوال کچ کې زموږ د فیسبوک پاڼې لارې زموږ دغه پروګرام فالو کولی شي. دا هم تاسو ته وایم چې دغه پروګرام اوس مهال په خوست پکتیا کونړ جلال آباد سیمو کې چې د افغانستان سیمې دي هلته هم نشر کیږي د ریډیو له لارې. نو قدرمنو دوستانو تاسو ته خپل ملمانه چې ډیر زیات مهم دي زموږ پروګرام ته راغلي خپل وخت راکړي هغه به تاسو سره دغې پیژنګله کوم. نن موضوع هم تاسو ته وایم خو اول دغې پیژنګله به تاسو ته کوم. نن موږ سره پروګرام کې شامل دی امان الله ورور چې د غزني ولایت څخه دي او دوی ډیر زیات تکړه او د بي اس شاګرد دی پولیټیکل ساینس کې بي اس کوي په اسلامیه کالج کې. ورسره چې دی زموږ بل ورور امین وردک دی چې هغوی هم د بي اس په پولیټیکل ساینس بخښنه غواړم په بخش کې د دوی خپل زده کړه کوي همدا په اسلامیه کالج کې. دواړو ورونو ته زه پروګرام کې هرکلی وایم په خیر راغلی. زه خوشحال یم تاسو دغه پروګرام کې موږ سره یو په یو به تاسو سره خبرې وکړو ځکه چې که دواړه خو یا درې وړه موږ نشي کولی چې خبرې وکړو. نو اول پوښتنه به امان الله ورور څخه وکړم. امان الله ورور پروګرام ته هرکلی وایم درته ښه شو چې راغلی تاسو پروګرام په تاسو باندې ښایسته شوی دی. مننه خیر اوسئ. اول تاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. تاسو ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم چې موږ مو راوغوښتلو او موږ ته مو وخت راکړو تر څو په داسې مهم موضوع ته خبرې وکړو تر څو خپل هیوادوالو ته معلومات ورکړو. مننه بیا هم خیر اوسئ. ژوندی اوسئ. امین وردک وروره ښه یې په خیر راغلی. مننه. زه هم په خپل وار سره تاسو ته او د ستاسو د ریډیو ټولو ډایري اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او مننه چې په خپله برنامه کې موږ ته وخت راکړ. مننه ستاسو ټولو څخه. دغه زموږ ورونه چې دي همدا مهال په پاکستان کې په پېښور کې په وړیا توګه خپل زده کړې هم ترلاسه کوي. نن موضوع چې دی د همدغې په هکله دی چې دغه افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي دوی ته د زده کړې دپاره هغه اسانتیاوې چې د پاکستان لخوا ورته وړاندې شوی په دې کې دوی خپل زده کړې کوي خو د دوی خپل هغه تجربه څه دی څنګه زده کړې کیږي څنګه روان دی په مخ کې یعنې په راتلونکي کې دوی څه نظرونه لري د خپل هیواد او پاکستان ښېګړې دپاره دوی څه کارونه کولی شي. اول پوښتنه به تاسو نه کوم امان الله وروره
چې همدا مهال ژوند څنګه تیریږي په پېښور کې د زمونږ د پېښوري ورونو سره خویندو سره په زده کړو کې څه اسانتیاوې څه ښه والي دي چې تاسو موږ سره شریکول غواړئ؟ مننه. ژوند مو الحمدلله په پاکستان کې په خصوصا په پېښور کې ډېر ښه پر مخ روان ده. ما خپل زده کړې دلته په 2019 کال کې پیل کړې، تر اوسه پورې په همدلته یو خپل زده کړو ته دوام ورکوو او اوس مو د ریسرچ کار له خیره روان ده. نو په دونه عمر کې مو ژوند مو ډېر په خوشحالۍ او په سکون سره تیر کړ. نو د خلکو نه مو هم خاطرې ښې وې، ډېر مثبت خاطرې مې وې. ځکه چې موږ د افغانستان او پاکستان د خلک چې کوم دي، بیا خصوصا د پېښور او د افغانستان او د کوټې او د افغانستان چې خلک چې کوم دي، دا یو ډېر عمیقه یو ډېر ژوره اړیکه لري سره، که هغه په اقتصادي بنیاد ده، که په اجتماعي ده، که په اخلاقي بنیاد ده، که فرهنګي بنیاد ده، که په تعلیمي بنیاد ده. نو طبیعي خبره ده چې چېرته موږ اخلاق او اجتماعي اړیکې ټول سره یو شانې، نو هلته به انسان ډېر راحت احساس کوي. نو داسې به فکر نه کوي چې یا بل ملک ته تللی یا بل خاورې ته تللی یا هم نورو خلکو سره دغه کوي. نو په مجموع کې ژوند الحمدلله ښه روان ده او ژوند چارې هم انشاءالله ډېرې ښې روانې دي. ډیر ښه. امین ورور، تاسو ته دا ووایئ چې همدا مهال تاسو هلته د پولیټیکل ساینس په بخش کې سبق وایي. دغه یو دا رشته ته که موږ وګورو زیاتره خلک ورته یعنې هر څوک نشي راتلی، البته ځکه چې دا آسان ښکاره کېږي، په نظر داسې آسان ښکاره کېږي خو آسان نه دی. د دې دپاره یو ډېر زیات لوړ فکر پکار دی چې هغه تاسو زده کړه ښه صحیح سره وکړئ. نو په کوم نظر سره تاسو د غزان د پرده شوبه وټاکله؟ زما د پولیټیکل ساینس سره ډېر شوق او مینه د اول نه وه، کله چې زه 12م صنف نه فارغ شوم. ځکه زه تل غواړم چې د خپلو خلکو سره واوسم او اجتماعي فعالیتونه وکړم، خلکو ته مې ډېر خیر ورسیږي او په آینده کې د افغانستان لیډرشپ ته کوشش کوو چې هغه ته ورسیږو او چې د دې نه چې مونږ به پولیټیکل ساینس ووایو او مونږ کوشش وکړو ډېر غټ ځای ته ځان رسولی شو چې د هېوادوالو ښه خدمت وکړو. نو په دې هغه باندې زه ما پولیټیکل ساینس رشته خپل ځان ته انتخاب کړې ده او راغلی. آفرین، موږ په تاسو باندې ویاړو ځکه چې په اوسني وخت کې که موږ وګورو افغانستان یو ډېر ښه رهبر ته ضرورت هم لري چې داسې یو رهبر وي چې د هغې د خلکو د وګړو راتلونکي ورسره روښانه شي. نو دا ډېر ښه فکر دی. انشاءالله ستاسو غواړو چې دغه ستاسو هیلې تر هیلو پورې پاتې نه شي، دا عملي جامه هم په خپل وکړي او خپل هېوادوال لپاره تاسو یو څه نه څه داسې طریقې کار وکړئ چې د خلکو ښېګړه ورسره وشي. دلته موږ سره کامنټس هم دی، زه کامنټ ته به هم لږ لږ وخت ورکوم، کېدای شي تاسو ته هم سلامونه وکړي. قدرمنو اوریدونکو او قدرمنو دوستانو چې څومره کسان موږ ګوري، کال هم تاسو کولی شئ، موږ زنګ ته هم پام دی، ستاسو زنګونه به هم اخلو او ستاسو سره خبرې هم کوو. هغې دپاره به تاسو سره یو ځل بیا شمېره شریکول غواړم 091-502-504-103 په دغه شمېر تاسو موږ ته کال کولی شئ. موږ به ستاسو کال هم اخلو او کمنټ کې یو کس ویلی چې محمد ابرار السلام علیکم، پلیز خپلو اوریدونکو ته نصیحت وکړئ چې ټیک ټاک نه واوري. ښه، همدغه په اړه تاسو نه پوښتنه کول غواړم امان الله وروره چې څه نظر لري تاسو د ځوانان نن سبا زیاتر چې دی که وګورو موږ دغه یو ځان سره ښه وخت هم اخیستلو دپاره یا بیکار وي، نه پوهېږم څه وجه ده، ټیک ټاک یا داسې ډېر څیزونه کاروي. یو ځوان ته باید څه کول پکار دی؟ خو دې نه وړاندې زه یو زنګ اخلم بخښنې سره، ګورو چې څوک دا څه وایي. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. په خیر راغلی ورور، څوک او چېرته نه؟ زه حبیب الله د خراسان کې یم. په خیر ورور، خراسان کې افغان یې که پاکستاني ورور یې زمونږه؟ افغان. ښه، په خیر ورور، ښه یې؟ څنګه یې؟ ښه. مننه. موږ سره دلته میلمانه هم دي، تاسو کولی شئ دوی سره هم وغږېږئ. زه دواړو میلمنو ته سلامونه کوم، امان الله ورور ته. مننه، تاسو ته هرکلی وایي. دوی هم سلام وایي. سلام، امان الله ورور ښه جوړې؟ بله، امان الله ورور تاسو ښه جوړ، تاسو نه پوښتنه کوي؟ مهرباني. تاسو کولی شئ چې دا واچوئ. بله، امان الله ورور ته ښه جوړې کتلی؟ تاسو مهرباني.
څنګه چل دی درسونه دې ښه روان دي الحمدلله مهرباني تاسو خیر شکر دی بس موږ درته په دې خپله هغه بله زموږ کورنی چینل دی په دې کې ورته هرکلی او ستړي مشي یو مننه عزتمن شرور سلامونه ټولو ته کوم وعلیکم مینه او درناوي سره چې تاسو راغلي وئ تاسو زموږ مېلمانې وئ ډېره مننه او سلامونه موږ هم ټولو ته رسوو بس انشاءالله دې لاره به خلکو ته خپل پیغامات او خپلې لارښوونې رسوو له خلکو نه خپل نظرونه اخلو بس موږ په تاسو باندې ویاړ کوو ویاړ یو موږ په تاسو باندې ویاړ یو ډېره مننه عزتمن شرور ډیره مننه ورور خوشاله اوسئ سلامت اوسئ ها ډیره مننه زموږ ورور اړیکه نیولې او خوشاله اوسئ خراسان کم نه زموږ افغان ورور او زما په خیال چې دا تاسو پیژندل ځکه یې ستاسو سره خبرې هم کول نو ما خو ونه پیژندل طبیعي خبره ده د بیا پیژندلم ښه نو ماته پوښتنې طرف ته راځو ځوانانو په هکله تاسو ووایئ څنګه چې ما وویل زیاتر چې دوی نو خپل دغه وخت چې دی هغه هسې نه تېروي چې باید دوی دپاره ګټه ورسوي نو تاسو څه وایئ اصل کې موږ ګوره ځوان د یوې ټولنې ملا تیر حیثیت لري او په ټولنه کې ځوان د ملا تیر ده نو که چېرته موږ وګورو ټولنه که هغه ښې خواته ځي که بدې خواته ځي هغه د ځوان له طرفه ځي نو که چېرته ځوان وغواړي دا ټولنه یو داسې خواته بوځي چې انشاءالله راتلونکي نسلونه او اوسني کوم ځوانان چې دي هغه ورسره یو ځای دا ټولنه یو ښه خواته بوځي نو دوی په ډېره اسانۍ سره کولی شي ځینې خلک به تعلیمي لحاظ باندې ځینې خلک په اجتماعي لحاظ باندې ځینې خلک په اقتصادي لحاظ باندې هر سړی په یو رشته کې په یو فیلډ کې ماهر وي نو هغه خلک چې ماهر دي بیا خصوصا ځوانان ځکه ځوانان چې هغه ډېر انرژي لري ډېر قدرت دی او کار کولو لري نو پیغام دا د ځوانانو ته چې څومره کولی شي خپلې هېوادوالو ته خپلې خاورې ته خپل دین ته هر بخش چې دوی کولی شي خیر ورسوي خلکو ته د ملت ته خیر ورسوي بیا خصوصا که د افغانستان ځوانان نو افغانستان ټول حالات معلوم دي چې موږ په تقریبا 50 کاله په سر رقم یو جګړه کې راتېر کړو اوس ځوانانو ته پکار ده چې طبیعي خبره د جګړه به روانه وي حکومتونه به تبدیلېږي ولې خو ځوان خپل فکر او خپل نظر خپل ایډیالوژي باید بدله نه کړي صحیح ده هغه څه باندې روان اوسي چې هغه خلکو ته یو مثبت لاره وښیي او د جامعې د افغان جامعې په ښه والي کې مهم رول ولري نو تر ټولو بهترینه رول تر ټولو ډېر اداکاري چې کولی شي په یو جامعه کې هغه ځوان ده چې هم منفي خواته هم مثبت خواته یو جامعه بولی واقعا همداسته ډېر ښایسته نظر تاسو لري ځوانان چې څنګه تاسو ویل دي یو ټولنې ستون په شان دي په ځوانانو باندې یو هیواد یو ټولنه استوار دي موږ سره یو زنګ دی زه زنګ اخلم ګور چې څوک درسه وایي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو باجی تا تم سلام او خوب ملمتم سلام وعلیکم سلام ورور جان څه کو چرته نه مازلی خبرې کوم کو هټ روډ بډاویری نه په خیر ماز بای په خیر راغلی څنګه یې د موضوع په حق لکه څه ویل غواړي بلمانه ته څه پوښتنه لري نو کولی شي شکر دی د الله پاک رحم دی باجی تاسو ته ډېر خیال چې تاسو پیش کوم دغه خسته پروګرام کوي ژوندی اوسئ او یو تاسو به وکم حتما آسان غونډه تاسو کوم ملمنه ښه دران ته نه کوم ښه او د پوښتنه امین وردک باینه که تاسو وکړئ حاجی دا زمونږ په دې باجی په ژوند کې کله نه کله توهمات او وهمونه پیدا شي ٹھیک شو کنه نو دغه زمات تپوس دا دی آیا دا موږ ته په ژوند کې د ښه مشورې کثرت نه دی ملو شوی کنه په ځان باندې زموږ اعتبار نشته ښه یو دفعه بیا ووایئ زموږ ورور وانه اورېده زموږ په ژوند کې توهمات او وهمونه پیدا شي هغه زموږ ورور او که خور وي که نه بعضې ټایم کې وهمونه پیدا شي ټیک شو نو آیا تپوس مې دا دی چې دا موږ ته په ژوند کې د ښې مشورې کثرت ملو شوی نه دی ښه مشوره چا نه راکړې که په ځان هم اعتبار نشته دی مننه وروره ستاسو سوال موږ واورېدو بلکل موږ واورېدو ستاسو سوال اصلا کې انسان باید په هر حال کې په خپل ځان باندې اعتماد وساتي په خپل ځان باندې باور ولري او په خپل داسې ډېر خلک شته دي چې هغوی ته به د مشورې څوک نه وي میلاو شي خو هغوی خپل کوشش کړی دی خپل زحمت یې ویستلی دی او په خپل ځان باندې اعتماد جوړ کړی دی او باور یې لرلی دی نو هغه خلک کامیابه دي په ټولنه کې چې څوک په ځان باندې اعتماد ولري
ډیره مننه وروره ستاسو څخه او د پوښتنې څخه هم زموږ معاذ ورور چې تل کوشش کړی په پروګرامونو کې برخه واخلي. پوښتنې یې وکړله همداسې ده. د دغې پوښتنې په ځواب کې تاسو ډېر ښایسته جواب ورکړل. واقعا همداسې ده. د کوم وهمونه چې راځي ځوانانو ته، زه وایم دا یو داسې وهمونه دي چې باید دې سره خپله ځوانان مبارزه وکړي. تر څو ځوانان خپل وهمونو سره مبارزه ونه کړي څه کېدلی نه شي. کله کله موږ ته هم داسې وهمونه راځي لکه یو فرصت موږ د لاسه راځي، نو موږ ټول ورځ هغې باندې هغه فکرونه کوو، فشار موږ باندې راځي، بیا موږ هغه وایو چې موږ د ډپریشن ښکار شوي یو. داسې ده. بالکل. نو دا هغه وهمونه دي چې موږ خپل ځان باندې خپله حاوي کوو، خو داسې په کار نه دی. موږ سره دلته کامنټ دی، کامنټ طرف ته راځو ګورو چې څه ویلي دي. ځینې کسان سلامونه وړاندې کړی. وعلیکم السلام، ستاسو څخه خوشحاله اوسئ. فاروق ویلي ویری نایس، ډېره مننه. راحت ویلی سلام جی، او شکیب بای سلام هم ورته ویلی چې ښه شکیب بای مننه ستاسو د کامنټ څخه. او روشن چې دغه هم ویلی چې د کرکټر سلام ورکوم، مننه. اسلام ګل بای ویلی چې سلامونه او مینه، زه اسلام ګل مینه ناک د کورم پر چنار نه ستاسو خپرونه ګورم. بس زه به دا ووایم چې تعلیم ډیر ضروری ده. په کار ده چې مونږ نارینه بچی سره په زنانه هم تعلیم وکړو. دلته همدا اوس مهال سم باران شروع دی. ښه ډېر ښه تاسو خو مزې کړلې. مونږ به په ستاسو په دې خبرې په جواب کې هم خبرې کوو. ډېر مهم موضوع طرف ته دوی اشاره کړې. دلته محمد ابرار ویلي چې افغانستان ته سلامونه، او وردک ورور مې د ټینشن کې دی. ولې ټینشن کې تاسو؟ وعلیکم السلام. زما هم سلام ورته. نه ټینشن کې نه یو، موږ راحت یو. ښه ډېر ښه، صحیح ده. دغه امان الله ورور تاسو نه یې پوښتنه لرم، څنګه چې دوی هم دغه وویله دا زده کړه په کوم نظر تاسو ګورئ، په کوم یو فکر ګورئ؟ زده کړه څومره اهم دی د ځوانانو دپاره، که هغه نجونې وي، که هغه نارینه وي، هلکان وي، که جلکۍ وي، څوک هم وي؟ مننه. اصل د زده کړه یا د یو شي باندې ځان پوهونه پوهېدنه، دا اول تر ټولو مهم دا ده چې مونږ په ژوند کې الله رب العزت مونږ ته یو ژوند را نصیب کړی ده. صحیح. نو د دې لپاره اول د الله، بیا د هغه پیغمبرانو، د هغه کتاب پیژندل دي. دغه پیژندل زه دا خپله په علم پورې اړه لري، علم او تعلیم پورې اړه لري. دا هیڅوک نشي کولی چې بغیر له مکتبه، بغیر له مدرسې یا بغیر له علم الله او د هغه مخلوقاتو پیژني. نو اول لومړی قدم دغه مهمتیا ښودل ته شوه. دویمه خبره دا ده چې پوهنه یا پوهه د ټولنې هغه اساسي برخه ده چې ټولنه کولی شي ډېرو هیلو ته ورسوي. د ځوانانو کوم هیلې دي هغه ټولې تعلیم پسې تړلې دي. بیا په دې کې تاسو دا خبره د ښځو خبره وکړه، دا یو واضح څرګند حقیقت ده چې که ښځه ده که نارینه ده، هغه یوازې په بیولوژیکي ډول باندې یو له بل سره توپیر لري. په نورو مواردو کې داسې توپیر نشته چې دوی سره بیلې. نو بیا د هغوی حقوق چې دي، هغې اسلام چې موږ تاسو دین ده او ورسره څنګه نو تاسو په پښتنه ټولنه د هغوی ته خپل حقوق ورکړي دي. نو په دې حقوقو کې هغه د تعلیمي حقوق هم دي چې تعلیم هم په ښځه هم په نارینه هم د اسلام نه نګانه، هم د موږ تاسې پښتنو د کلتور او د عنعناتو نه نګانه چې هم له اسلامه جوړ شوی ده. نو د دواړو په اساس باندې په ښځه او نارینه باندې تعلیم کول فرض دي. ځکه چې چېرته موږ یوازې په یو خوا باندې مطلب په نر باندې د تعلیم تکیه وکړو، نو زما په ان باندې دا یو غلطه خبره ده. او دغه خبره ده چې موږ لکه انسان چې په یو لاس باندې په ټولنه کې ژوند کوي. نو ځکه دغه یو عالم وایي چې دغه ښځه او نر چې دغه د مرغۍ هغه دوه وزرې دي. که چېرته مرغۍ نه هغه یو وزر مونږ کټ کړو، نو هغه نشي کولی په هوا شي. نو دا جامعه بغیر د ښځې له وزره یا هغه علما نشي کولی پرمختګ وکړي. نو په دې اساس باندې تعلیم هم په ښځه هم په نارینه باندې خیر هغه د عمر لحاظ مونږ ونه ګورو. خیر د ځینې عمر خلکو تېرې وایي تعلیم نشم کولی، اوس مو عمر باندې تېر ده. نه، تعلیم چې ده هغه لکه څنګه چې موږ تاسو روزانه ژوند کې خوراک او هر څه کوو، داسې علم ته هم ضرورت لرو. روزانه دا ضرور نه ده چې مکتب ته لاړ شو، نور مطالعه وکړو، خلکو سره کینو، له پوهانو سره کینو، هغو څخه مختلف نظریې هر څه واخلو، تر څو موږ اجتماعي ژوند او تر څنګ به مې ټول د ژوند ټول اړخونه ډېر په ارام او په سکون باندې. لکه څنګه چې مخکې ورور پوښتنه هم وکړه چې نارامتیا ده. نارامتیا یوازینی لوی دلیل دا ده چې هغه بې تعلیمي ده د خلکو. موږ د افغانانو د پښتنو د تر ټولو لوی اساسي مشکل د بې تعلیمي ده. که موږ نورو ملکو ته ولاړ شو، نورو
دغه وګورو کاغذ ځوانان دي که سپینګیري دي که بډاګان دي که ټول مطلب کاغذ چیرته کینیم یو بحث هم کوي نو هغه په یو تعلیمي موضوع به راوچتي همیشه دا غټې څېړنې که موږ ګورو غټ تحقیقات که موږ ګورو غټې لاسته راوړنې که موږ ګورو هغه یو عادي مجلس راوچتېږي عادي مجلس د یو ځوانانو یا د بډاګانو یا د عامو خلکو ترمنځ خو علمي مجلس نو هغه علمي مجلس یو ډېر لوی لاسته راوړنه خلک په همدې اساس باندې موږ هم کولی شو چې په ښځو او نارینه باندې تعلیم وکړو تر څو جامع موږ تاسې پښتنو دا اوسنۍ جامع څه ده له دې بدبختیو له د ناخوالو له د جنګ و جګړو ټپولو راوباسو او یو ډېر ښه خواته بوځو. ډېره مننه ستاسو څخه. موږ سره یو زنګ دی کال به واخلو بوج څوک دلته څه وایي. بلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر ستړي مه شئ ته وایم خور ژوندی اوسې ورور څوک او چېرته نه؟ ریاض به ترې دې خبرې کوم د ردم خیر نه. په خیر راغلی پروګرام ته ورور څنګه یې ښه یې؟ الحمدلله مېلمنو ته هم ستړي مه شئ وایم. مننه. او بل زه به دوه تپوسه ولرم بلکې تاسو درې واړو نه دې وخت کې زه بل افغانستان چې کومه سپیک معاهده وشوله دې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ او بل چې چین چې کوم افغانستان کې کوم معاهده هغه وکړله د تیلو معاهده چې کومه وکړله راایستلو نو دې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ. دویم سوال دلته بیا ووایئ. لکه کومه معاهده چې د سپیک وشوله د چین او افغانستان ترمنځ پاکستان به موټروي افغانستان ته واوړي دا معاهده وشوله او بل د تیلو معاهده چې افغانستان کې به تیل راوباسي ګیس تیل دې تاسو په کوم نظر ګورئ آیا دې سره افغانستان مخکې تللی شي؟ صحیح ده. ډېر ښه. ډېره مننه ورور ژوندی اوسئ سلامت اوسئ. ښه ډېر پوښتنې جوار پوښتنې دي ډېر ښایسته پوښتنې دي پروګرام ته ډېر ښایسته پام کړی دی ورور که تاسو جواب ورکول غواړئ. مهرباني له ورور نه اصل کې ګوره کوم سپیک پروژه چې ده هغه له چین او داسې پاکستان بیا افغانستان ته دا یو ډېر لوی اثر په دې منطقه باندې اچوي. صحیح ده. که موږ وګورو د پاکستان چې کوم د یورپ نه ترکیې نه چې کوم مال پاکستان ته راځي هغه به داسې ایران ته راځي ایران نه به بیا راځي کویټې ته کویټې به داسې راځي پاکستان ټولو ښارو ته نو که هغه کې موږ وګورو طبیعي خبره ده هلته به لنده میوه وي تازه میوه به وي سبزي به وي نور داسې دغه به وي چې هغه په هغه لاره باندې خرابېږي تقریبا یو میاشت پورې هغه ټیلر که یورپ نه موږ راواخلو تر پاکستانه پورې را رسېږي ولې که موږ له افغانستانه وګورو له اسلام آباده تر کابله پورې ټول 400 کیلومتره لاره ده بیا له کابل نه سنټرل اسیا مرکزي اسیا ته د پاکستان تر ټولو د چین تر ټولو لنډه لاره هغه د افغانستان لاره ده او هغه لاره ډېر لنډه لاره ده چې بل بای روډ لاره ده نو هغه کولی شي د خلکو ټول معاشري هر څه مشکلات حل کړي. اصل که موږ وګورو په جامع کې جنګونه راوچت شوي دي که هر څه راوچت شوي دي هغه د معاشري خرابوالي له امله یعنې انسان معاشي حالات خراب شي نو هغه جنګ ته مخه کېږي د بې تعلیمي مې هغه اثرات هغوی کې یو تر ټولو لوی اثر اکنامیک یا اقتصادي حالت خرابوالی ده نو په ټوله کې دا ډېره مثبته پروژه کېدی چې د ټولو منطقې لپاره د امن لپاره ثبات لپاره خلکو ته د کار زمینې برابرولو لپاره نو دا ډېر یو لوی اثر انشاءالله په منطقه باندې اچوي او د دې طبیعي خبره ده ځینې مملکتونه چې هغوی په دې کې ګټه نه لري که هغه هېوادونه دي چې لکه ایران و داسې نور ځینې هېوادونه دي هغه په دې کې ګټه نه لټي ځکه هغوی باندې هغه کوم لاره چې د هغه بیا بندېږي اوس که موږ لنډ مثال وګورو یو کانټینر به له پاکستان نه داسې ترکیې پورې ځي په $4,500 $4,200 که چېرته دغه سپیک پروژه خلاصه شي او دغه درې هېوادونه داسې مرکزي اسیا سنټرل ایشیا سره وصل شي نو دا تقریبا $2,200 ته $2,500 پورې د دې کانټینر مصرف او 15 ورځې کې به دا رفت آمد د دې کېږي. صحیح ده. نو داسې نور ډېرې دغه پروژې دي چې هغه کولی شي ډېر لوی اثر واچوي په دغه باندې ځکه چې افغانستان سره وګورو موږ پاکستان 2153 کیلومتره سرحد لري یعنې په هغه کې 12 هغه نوټیفای شوي بارډر یا سرحدونه دي له افغانستان سره چې په هغې باندې الرېډي بایلیټر ټریډ روان ده او تقریبا په میلیاردو ډالر فقط د دې دوه هېوادونو ترمنځ کېږي نو په دې کې چین انوال شي هلته مرکزي اسیا انوال شي تاجکستان ازبکستان ترکیه دغه هېوادونه انوال شي نو دا به موږ څو چنده دغه اوسو په افغانستان کې پاکستان کې به د کار زمینه برابره شي او دا دواړه ملکونه ځي دا خودکفا ملکونه نه دي فعلا دا ټولو ته واضح څرګند ده دا خودکفا نه دي نو دا اوس دا خودکفا کوو د جغرافیایي موقعیت د دواړو ډېر مهم موقعیت ده که هغه د افغانستان ده که هغه د پاکستان ده د وچې له نګاه نه نه د بهر نه نګاه
نو په هغه اساس باندې ډېر دا پروژې ډېرې اثر اچوي. او دویم پوښتنې د تیلو وسې دا واضح خبر ده که چېرته هر هیواد چې هغه خپل معدن ولري نو هغه به ډېر اساني سره کولی شي ځان د نورو هیوادونو یا بار قدرت هیوادونو سره په قطار کې راولي. نو دا واضح خبره ده چې که تیل یې که هلته نور معدنات یې کانونه یې هغه راوباسي نو د هغه ته به یو مارکیټ پیدا کوي او تر ټولو به اول دا کوشش کوي چې هغه ته لنډ مارکیټ پیدا کړي په ښه بیه باندې. نو اوس که موږ په دنیا کې پاکستان ایران نه خود پاکستان نور مملکتونه هغه تیلو ته په خودکفانه دي په تیلو باندې نه په ګاز باندې نه په بجلی باندې نه په نور دغه باندې نو هغه په بل باندې ډیپند دي یا په بل باندې هغه اتفاق کوي. نو که چېرته دوی ته د افغانستان نه مارکیټ پیدا شي افغانستان د پاکستان نه پیدا شي نو یو پاکستان نه که موږ افغانستان ته مارکیټ پیدا کړو نو د ورځې 60 کنټینر براتلی شي یا به 60 ګاډي راځي. ولې که نور او هغه به هره ورځ ډے بای ډے روزانه چلیږي او که چېرته نور هیوادونو ته وګورو هغه ته به د ورځې په 4 ساعت نه حتی په هفته کې به شل چلیږي. نو دا خو واضح خبره ده چې څومره یو شی تا ته لنډ مارکیټ ولري لنډ اساس تا د فروخت برابر سي عمر تا د هیواد د خلکو ګټه ده عمر ته روزګار پټي سي کومه ده هغه کوم سرکولیشن سي کوم د روزګار د اقتصاد ده هغه په عمر اندازه باندې تیز رواني. ډیر خبرونه ډیر ښایسته او معلومات نه ډک خبر تاسو وکړلې د غورور ته مونږ وایو چې سیپیک یو ډیر سوپر میگا پروجیکټ دی د افغانستان او د پاکستان دواړو لپاره ډیر زیات ارزښت لري. څنګه چې تاسو وویل چې اوس مهال د ډیر خلک دی په افغانستان پاکستان کې چې کاري زمينه ورته برابر نه ده د دغه پروجیکټ لاره غوي ته کاري زمينه برابر کیږي لارې چې دغه کې سستوزي چې دغه هواره کیږي دغه ترڅنګ د تیل خبره تاسو وکړه افغانستان خو بیا ډیر زیات ضرورت لري ګیس او تیل ته کوم وګورو ځکه چې تاسو افغانستان کې وخت تیر کړی موږ هم وخت تیر کړی موږ پوه چې څومره سخت دی افغانستان کې الته خو بیچارهګان دغه ګیس او د تیل د کمخله عمل چې دی نو داسې زیاتر کورنی هم موږ کتلې شو چې ورځ کې یو ځل باغی پخلی کوي بالکل یعنی دومره بیچارهګان دي بیا چې دغه دا یو دفعه پیل وشي دوه هیوادونو د لپاره ډیر زیات دی هغه تجارت چې یو دفعه پیل شي دا ډیر زیات په دوه هیوادونو وګړو ته ډیر زیات کومک کولی شي. ډیر مننه ورور چې تاسو په پروګرام کې داسې ژور او مهم پوښتنې هم کوي. قدرمنو دوستانو لیدونکو او اوریدونکو زموږ پروګرام روان دی د ورورولۍ غږ دی دغه پروګرام کې زموږ دوه میلمه دي موږ سره امین وردک او امان الله چې دوی ډیر تکړه ځوانان دي او ډیر ښایسته معلومات لري دوی خپل چې دی نو هغه خپل بخش کې هم ډیر څه معلومات لري تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ خپل پوښتنې سوالونه چې دغه دوی سره یا موږ سره هم مطرح وکړي پوښتنې وکړي درته یو څو کمنټونه دي کمنټ طرف ته زه راځم. شکیب بای وای چې کمنټ ووایي دغه د شکیب بای کمنټ مې وویل. محمد ابرار وای چې ماشاءالله شاباش امان الله بای شاباش ډیر ښه تاسو ته آفرین ورکړی او بیا ټیکنیکل ایجوکیشن ته هم توجه ورکړی ډیر مننه. شکیب بای وای زه به د کله د پروګرام ملبه شم له خیر سره چې ژوند له تاسو به هم زموږ د پروګرام ملبه وشي. امین وردک تاسو پوښتنه لرم چې تاسو اول پاکستان کې اوسېدئ که نه کله چې تاسو دغه د زده کړې دپاره دا وړیا فرصت ترلاسه شول نو تاسو پاکستان ته راغلئ؟ نه موږ خو د مخکې نه هم دغلته اوسېدلي وو خو بیا بیرته په د 2019 کال کې چې کله دغلته لږ حالات سخت شول نو بیا موږ لاړو افغانستان ته. بیا د هغې نه وروسته په 2018 کال کې چې ما دلته علامه اقبال سکالرشپ وشو او هغې کې مې داخله وشوه بیا زه بیرته پاکستان ته راغلم. خپل اول شپږ میاشتې مونږ زیرو سیمستر ورته وایو چې په هغې کې دا بیسیک مضامین چې کوم دی هغوی ورته وایي دلته او انګلیسي ژبې کورس ورته وایي هغه هم وکړو اریپور یونیورسټۍ کې. بیا د هغې نه وروسته دوی یو جنرل ټیسټ اخلي کوم افغان سټوډنټان چې راغلي وي دلته په همدې سکالرشپ باندې بیا ډیفرنټ یونیورسټیانو ته دلته چې تقسیمیږي نو بیا زمونږ داخله وروسته په اسلامیه کالج یونیورسټۍ خیبر پښتونخوا کې وشوه نو دغسې زموږ راتګ ودل. سکالرشپ ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ زیاتره خلک چې د سکالرشپ کوي فقط د نوم دپاره یا د پیسو اخیستلو دپاره صحیح شو سمه ده چې پیسې هغوی د زده کړو دپاره خو هغه ډول چې یعنې هغه کوم اداره چې غوښتنه کړې وي غواړي چې هغه کسان سکالرشپ ورته ورکړي چې یعنې څه کوونکي دي څه کول غواړي هیواد دپاره ځان دپاره
زیاتر ځوانان چې دی په نوم سکالرشپ باندې دي خو سبق داسې نه وي تاسو خپل څه نظر لرئ دپاره څومره مهم وي باید د دې فرصت نه په صحیح توګه باید څه رقم استفاده وشي زما نظر خدا دی چې کله یو ځوان دی یو ملک نه بل ملک ته په سکالرشپ باندې ځي د هغې هغه سکالرشپ پیسې د ټول ملت شریکې پیسې دي سمه ده او هغه د ټول ملت په حق باندې چې دی دلته راغلی دی نو هغه که سبق نه وایي یا همدغسې وخت تېروي نو هغه د ملک خپل ملک سره خیانت کوي بالکل نو چاته چې دومره غټ چانس میلاویږي چې هغه یو ملک ته په سکالرشپ باندې ځي نو هغه باید دا ونه وایي چې زه یوازې د خپل ځان یم خپل ځان فکر وکړي که زه همدغسې وخت تېر کړم هم تېرېږي او که سبق ونه وایم هم وخت راباندې تېرېږي هغه باید دا فکر وکړي چې زه د خپل ملک معنا اوس زه یم د افغانستان نه راغلی یم زما ذهن کې باید دا وي چې زه د افغانستان ټول ملت په هغې کې کونډ هم دي په هغې کې غریب هم دي په هغې کې بېوزله خلک هر څوک چې دي هره کټګورۍ کې چې خلک دي د ډېر ټولو دا فکر وکړم چې زه د دوی په حق باندې دلته راغلی یم نو که زه چېرته په خپلو سبقونو کې ټمبلي کوم یا سبق نه وایم نو دا د ټول ملت سره چې دی غبن دی زما سکالرشپ ځوانانو ته هغه ځوانان چې دومره لوی چانس ورته برابر شوی او نورو ملکونو ته په سکالرشپ کې ځي دا توصیه ده دا مې ورته پیغام دی چې هغوی باید خپلو زده کړو ته ډېره زیاته توجه وکړي او ښه زیات کوشش پکې وکړي په ښه طریقه باندې وي ځکه دا یو ډېر طلایي چانس وي او په ژوند کې هم دا یو ځل میلاویږي بیا دا موقع نه راځي بیا دا موقع نه راځي همداسې ده صحیح ده کمنټ دلته ما ولوستله کمنټ خلاص شو دلته سمه ده زموږ ورونه کولی شي تاسو نور هم کمنټ وکړئ د څه پوښتنې لري تاسو بالخصوص زموږ هغه افغانان رونه چې په افغانستان کې اوسېږي د هغې هم څه پوښتنې کوي نو هغه کولی شي چې موږ ته وکړي قدرمنو دوستانو زموږ دوه ورونه موږ سره دلته دي امین وردک دی او امان الله دی چې دغه دوه ځوانان دلته په پاکستان کې د پاکستان له اړخه چې ورته د علامه اقبال هغه یو سکالرشپ ورته ورکړی شوی دی په دې باندې دوی خپل درسونه وایي او ډېر خوشحال دي امان الله وروره لنډه راته یو پوښتنه یو جواب راته راکړئ زما په خیال چې زنګ هم دی یو زنګ به اخلو ګورو چې څوک دی څه وایي هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم خورکې لږ اواز د پورت زیات کړه ډېر غږ د کم دی چې کله هم تاسو کال کوئ دا موږ اکثرا تاسو ته وایو چې باید د دې پام وساتئ چې کله تاسو کال کوئ نو داسې ځای کې ودرېږئ چې د سیګنال ستونزه نه وي بیا ځکه چې سیګنال ستونزه چې وي نو بیا نه موږ تاسو ته غږ اورېدلی شو نه تاسو موږ سره خبرې کولی شئ امان الله ورور ډېر بخښنه غواړم تاسو ما ته دې پوښتنې جواب راکړئ که لنډه شان تاسو راته ووایي چې په دغه سکالرشپ کې چې تاسو ته ترلاسه شوی دی د پاکستان له اړخه داسې ډېر سکالرشپونه راځي که موږ وګورو په لکه څنګه په 19 کال کې چې د 3000 افغانانو لپاره فرصتونه برابر شوي تیر کال همدغه د علامه اقبال چې کوم سکالرشپ دی د زرګونو تعداد افغانان هم هغه افغانستان کې چې ول هغوی پکې برخه اخیستلې وه حتی دلته نه هم افغانان تللي وو ما ته خپله یاد د ګیر چاپېر زما څنګه دوستان دی هغه ټول تللي وو او ډېر په ښه بخښونه کې هغه بیا وټاکل شو اوس هم دلته سبق وایي نو دغه سکالرشپ چې تاسو حاصله کړی یې په دې کې داسې څه خاصیت دی تاسو ته د افغان په توګه څومره ازادي دی څومره ښه والی دی چې هغه تاسو نشو کولی دی نه وړاندې یعنې په خپل شخصي پیسو باندې تاسو ترلاسه کړئ اصل کې که موږ وګورو په مجموعه کې په پاکستان کې د افغانستان لپاره که هغه مهاجر دي که هغه خپل وطن کې میشت افغانان ورونه دي هغې لپاره ډېر فرصتونه دي تعلیم په بخش کې پاکستان لپاره اساس په هغې کې څو ډوله دي یو هغه ځای چې هغه ځینې خارجي یا بهرني ډونرز هغې په پاکستان کې دغه کې سپورټ کوي او هغې لپاره تحصیلي فرصتونه برابروي یو مثال موږ د ډافي سکالرشپ وایي هغه جرمن چې هغې یونیسار په سایډ باندې هغه دغه کوي سپورټ کوي دومره خبره وګورو خپل د پاکستان حکومت یو طرحه لري د افغان مهاجرینو لپاره هغه کوم په پاکستان کې میشت مهاجرین دي په ټولو پوهنتونو کې د پاکستان هغې کولی شي داخله واخلي په هر ډپارټمنټ کې په هر بخش کې دوی ته سیټونه شته مثال وګورو موږ 12 سیټه دوی ته په طب کې یا په ایم بی بی ایس کې پاکستان کې هغه مهاجرین ورونه چې دي هغې کولی شي داخله واخلي داسې په نورو بخشو کې چې طب مربوط دي داسې په نورو غیر طبي رشتو کې کولی شي دغه واخلي مثال خبره د پېښور پوهنتون په هر ډپارټمنټ کې یو نه دوه پورې سیټونه شته په ټولو ډپارټمنټو کې کوم چې افغان مهاجرین په پېښور کې یا په پاکستان کې اوسي
همداسې واخلو 12 سیټه د ام بي بي اس او د بي ډي اس دواړه شریکه په خیبر میډیکل یونیورسيټي کې سته. او درېمه خبره دا نور کوم سکالرشپ چې بیا هغه خپل د پاکستان حکومت ډونر ایجنسی د ایچ سی هغه هر کال په 2014-15 کې دا یو پروجیکټ سٹارټ شو علامه اقبال سکالرشپ تر 2021 پورې یو شپوري نو البته بیا دغه پروجیکټ نو سٹاپ شو. تقریبا 6,000 افغان محصلین په پاکستان ته راغلو په مختلفو پوهنتونونو کې هغه زده کړې کوي فعلا او ځینې بیا د فارغ شو نو البته اوس په افغانستان کې په خو وظیفو باندې دي. او دا سکالرشپ چې د هر کال راځي د کې 800 کسان د هغه بي اس لپاره راځي او 200 کسان د ماستر او د پی ایچ ډي لپاره راځي. ښه ډیر ښه. او دا سکالرشپ د هر کال براتلو دی په پاکستان په افغانستان کې کوم چې د پاکستان سفارت په کابل کې مزار کې جلال آباد کې کندهار کې هرات کې په ټولو سټیشنونو کې به د امتحان اخیستل. هغه امتحان وروسته به 2 میاشتې یو میاشت وروسته د رزلټ بیا راوځي. صحیح. البته د افغانانو امتحان اخلي غو رزلټ یو میاشت وروسته راوځي 2 میاشتې نو هغه وروسته بیا دی راځي د پاکستان ته او پاکستان کې د 3 میاشتې ته 6 میاشتې دی ته په مختلف پوهنتونونو کې چې هغه کې یو امسان چې په پیښور کې ده یو اسلامي کالج په پیښور کې ده او یو کامسټ ایبټ آباد کې پوهنتونونو کې دی ته د 0 سیمستر یا هغه ابتدایي زده کړې ورکول کېږي چې پاکستان له سیستم سره دی ولا چې په افغانستان کې ټول ته واضح خبره ده چې البته په پښتو په درې باندې تعلیم ده هغه و دغه سیستم لیک فرق لري د دې لپاره دی یو ډېر پلان دا جوړ کړی چې درې نه تر 6 میاشتې د دوی 0 سیمستر یا ابتدایي سیمستر کوم ورته وایي هغه ورته وایي چې هغه اساسي مضمونونه ورته وایي تر څو دوی وکولای چې پاکستان له سیستم سره لږ څه بلدتیا لاس راوړي. صحیح ده. نو غو ورسره بیا د یو بل امتحان اخیستل کیږي چې انته امتحان کې بیا د هغه خپل مشخص رشته معلومي هغه مشخص رشته هغه کوم فیلډز دي ته معلومي چې دی به سلور چایس لري. نو امتحان مخکې دي ته سلور چایسونه ورکي اول د کټګوري 2 مدرې مسلورمه بیا چې کله د امتحان ورکو نو هغه امتحان دی د افغانستان کوم شهادتنامه چې د 12 اسناد دي چې هغه پیسې دی راخلي او د مارک خندا سره جمع کوي دي چې فارموله د اګریګیټر باسي دغه په اساس باندې بیا دوی خپل مربوطه بخش ته ورکوي چې کوم سلور چایس دي کوم کې دوی فټ راځي. په هغه کې یو سوشل سیټونه د ام بي بي اس لپاره دي تقریبا په دې کې تر د ښځو لپاره دي د نجونو لپاره ډېر ښه چانس په خصوصا بیا په طبي بخش کې تقریبا اوس یوازې په پیښور کې د خیبر میډیکل یونیورسيټي کې تقریبا تر 80 ډیر افغان جنې هغه ام بي بي اس کوي او دا هغه په سکالرشپ راغلي دي او څوم د ګریجویټ شوی لپاره شوی دي. نو دا سیستم را روان د تقریبا د پاکستان حکومت تر اوسه پورې 13 بلین پاکستاني روپۍ په دې پروجیکټ باندې مصرف کړی ده ماشاءالله او هر کال کوشش کوي چې کال لګ د سیاسي او د نورو حالات له خاطر د لګوزنې دو نو څو ورځې مخکې موږ یو ناسا ولا د افغان سکالرشپ کوم ډایریکټر د جانزیب خان سره نو هغه د اصرار لرل افغان چارواکو سره د خبره شریک کړی ان شاء الله په دې راتلونکي کې به دا پروجیکټ بیا سٹارټ سي او ان شاء الله بیا به نور تحصیل فرصتونه نور هم زیات سي. ډیر ښه تاسو زموږ د ورور خبري واوریدلې کوم کسان چې په دغه فرصت ډیر زیات انتظار کوله نو له خیر سره د پیل کیږي په میلیارډونو باندې چې پیسې دي د پاکستان لاړه افغانستان ته چې برابرۍ دا عادي خبره نه ده کومه په دې باندې پام وکړو دا د یو هیواد بل هیواد سره مینه ده او بیا هغه هیواد چې بل هیواد سره په ډیر سيزونو کې یو دی لکه کومه وګورو کلچر زیاتر کلچرونه زموږ یو رقم دی پښتانه بل خصوص بیا زموږ چې کوم اصحاب دي شکر د خدای یو دی زموږ زیاتر خواړه اوس یو شوی دی چې موږ پاکستاني اکثره کسان ته کور ته راشو نو البته موږ ګوره قابلیت به حتما وي همداسې دی یعنی ښه امیر وردګ دا راته وایي چې یو داسې یو سټیګما داسې یو رقم فکر منفي فکر هم کله کله جوړیږي خلکو ته چې دا ما د ډېر خلکو نه اورېدلی دی د سکالرشپ په هکله وایي چې سکالرشپ کې خلک چې یو بل پیژني یو کوم کس لوړ پورې کس چې پیژني نو په اسانۍ کې ورته کار کیږي چې بس یعنی بیخي امتحان ورنکړي تاسو خو په صحیح ډول راغلی خپل تجربه وایي چې آیا واقعیت لري څوک د ریفرنس لاره راځي کنه څوک د خپل د مهنت د کوښښ لاره راځي خو دغه پوښتنه به تاسو وروسته کوي یو زنګ لرو مونږه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام باجی څنګه لاره خیر په خیر وروسته کو چرته نه ملک زرګر خبرې کومه تنګینه په خیر راغلی ورور خې خبرې دومره مزیدار دومره خوندورې دي او دومره ګټورې
ډیر مننه چې کچا داسې پروګرامونه یې لکه څنګه چې دي کنه نو دې څه ان شاء الله چې د دوه ملکونو نه چې بلکې د ټولو پښتنو د افغانستان هم ټول پښتون دي نو د دې ډولونه به سره یو بل سره وګڼل شي او هغه کوم د تاسو خپل خبرې شي هغه د دې ډولونه نه لري شي چې افغاني او پاکستاني موداري هغه زموږ ټول رونه یو اسلام کې ټول رونه یو داسې موږ رونه بالکل دا ټاپک او دا خبرم کله مخکې بوتل لانه په دې اولو باندې نو ډیره مننه ژوندې اوسې که تاسو د مېلمانه څه پوښتنه کول غواړئ هم کوئ شئ نو مېلمانو ته سلام کوم او ګډوډې مو اوس موټرسایکل راغله ما خبره ده چې بس سلامونه دې قبول کړي ژوندې اوسې ډیره مننه ورور زنګ وهلو نه کال کولو نه زموږ ورور ملک زرګر و او ډیر ښه نظریات مو سره شریک کړل حتما به تاسو ته پروګرامونه دغه ډول ښایسته پروګرامونه سونو اف ام چې تاسو ته وړاندې کوي او هر پروګرام کې کوم وګورخته ځانګړتیا دی که دغه پروګرام د سه پروګرام دی چې د افغانستان د پاکستان په حق لري نو نور پروګرامونه خپل جلا ځانګړتیا لري چې هر یو د لپاره باید موږ ښه نظریات ولرو خو ورور تاسو نه پوښتنه مې کوله چې تاسو خپل تجربه کړی یې بیا په تکرارول ضرورت نشته پوښتنې ته نو تاسو څه نظر لرئ د لپاره زما خپل نظر داسې دی چې بالکل دغه څه خلکو ته فکر پیدا کیږي یو نیمته خو د دې سکالرشپ د کومه پروسه چې دا تر ډیره زیاته پورې ډیره شفافه ده ځکه دا چې اول د سکالرشپ ته دوی مخکې اعلان کوي بیا خلک ورته ثبت نام کوي آنلاین څنګه چې دغلته په یونیورسټیانو کې اډمیشن دپاره کوي هغلته کوم کسان چې لوړې نمبرې وي هغې ته اولویت ورکول کیږي چې په مکتب یا سکول کې هغه کې دوی لوړې نمبر اخیستي وي هغه د ثبت نام دپاره هغلته چې قابل قبول دي دغه نو وروسته بیا هغلته د پاکستان سفارت خپل یو امتحان اخلي اگزام اخلي او په هغه کې ډیر شفاف وي خو عموما داسې دی چې کچېرته موږ وګورو یو وایټ بورډ دی په ټول وایټ بورډ کې خلک یو خال ته ګوري او هغه عموما دغسې وشي یو نیم کچېرته دغسې پکې راغلی وي هغه زه نه وایم چې دغسې 100% به وي خو نور چې دی تر ډیره پورې زه دا اطمیناني یم ځکه چې زه خپله د دې پروسې نه تېر شوی یم نو هغه ډیره شفافه ده هغلته بیا بل امتحان اخلي او دغه ځای نه چې بیا دغلته راشي دلته بیا دوی بیا بل امتحان اخلي بیا دغه نه وروسته چې کوم محصلین چې دغه ځای نه دلته راځي کوم سټوډنټان چې راځي نو هغه معلومیږي ځکه چې دغلته د یونیورسټي سبقونه چې دي هغه هم بیا دغه نه پروسه چې پیل کیږي دغه نه بیا د شاګرد قابلیت معلومیږي نو کرپشن پکې نشته ډیر ښه من وردک ورور ډیر ښایسته مثال دوی ورکړل واقعا داسې دی چې داسې نه وي چې فقط یو نامنویسي وشي او څوک راشي صرف ته کینی هغه مکمل پروسس چې دی او زما په خیال خدا دی چې یو کس امتحان ورکول خپل بم دغه معنا دی چې په صحیح طریقه باندې راغلی یعنی شفاف طریقې باندې راغلی ځکه چې امتحان ورکول اسانه دی د پاکستان خو زیاتره موږ چې دغه ډول کغه لکه دغه وي سکالرشپونه وي یا که همدغه ته پاکستان کې په پوهنتونونو کې څوک په کلاسونو ته تګ غواړي یا پوهنتون کې داخله کول غواړي هغې دپاره چې ډول امتحانونه د لکه NTS شو دغه شان نور چې کوم دی نو هغه پراپرلی شاګرد زده سبق وایي ښه تیاري ورته نیسي بیا راځي هغې د لارې خپل کار پر مخ بیایي دا ډېر ښه خبره قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو ستاسو مننه چې موږ سره تاسو تر دې مهاله یې پروګرام به روانه وي کمنټ طرف ته غواړم چې یو دفعه راشم RJRF ویلی چې السلام علیکم and welcome وعلیکم سلام وروره مننه د کمنټ څخه عمر راز چې دی هغه ویلی چې السلام علیکم مراز یم او د خور خو به د افغانستان رادیو شمشاد کې اورېده نه زه کله هم د افغانستان د ټلویزیون یا د رادیو نه ښکاره شوی نه یم افغانستان ته دغه دپاره کله هم تللی نه یم خو زما د څېره چې دی د ډېره زیاته عام دی شاید کېدای شي تاسو غلطه کړې یې ډېره مننه ستاسو د کمنټ څخه او پروګرام هم دا مهال روان دی دغه پروګرام موضوع نن دی چې افغان زده کوونکي چې دلته پاکستان کې په وړیا توګه د پاکستان له اړخه چې کومه فرصتونه ورته برابر شوي دي څه رقم ژوند لري څه رقم خپل زده کړې مخته پر مخ بیایي او د راتلونکي دپاره څه هیلې لري امان الله ورور دا راته ووایي چې په اول ځل تاسو داخله وکړله په صنفونو کې زیاتره زموږ افغانان داسې یو فکر لري چې پاکستاني کوم زده پوهنتونونه دي یا سبقونه چې دی هغه ګران دی ځکه چې په انګلیسي دی نو افغانان خو ټول چې دي نو په زیاتره دغې درسونه په پښتو په فارسي کې وي په دري یعنې زما خبرې معنا دی نو تاسو ته څه رقم ښکاره کېدله اسان او یا ګران
دا طبیعي خبره ده چې انسان یو کار له شروع اخلي یا سټارټ اخلي نو هغه ته انسان ته مختلف فکرونه رامنځته کېږي. د جامع خلک خپل نظر ورکوي، د خپل نظر باندې ځي نو هغه کار شروع مهم وي. کله چې تا کار شروع وکړو نو موږ کله دا درس شروع وکړو 0 سمستر ته راغلو، 0 سمستر وروسته نو طبیعي خبره ده خلکو به چې دا سخته ده او چا بل دا اسانه ده، دې کې مشکله ده، کې ډراپ اوټ داسې مسلې دي کې سي دي. نو هغه ورسره خو انسان خپل جرأت او خپل همت او خپل کوشش پسې کوي. یعنی زه څومره کوشش کولای شم، څومره همت لرم، ځان کې څومره وړتیا لرم ترڅو هغه کار ته لاسرسی پیدا کړم او کار مخته بوزم. نو دا چې تعلیم دغه باندې موږ راغلو نو اوله کې طبیعي خبره لږ مشکلاتو، هغه به د ژبې مشکلاتو، لږ استادانو سره د هماهنګي مشکلاتو، خو ورخ په وخت سره به خواري کوشش هڅه دا انسان بری ته رسوي. او همیشه کوم خلک په ژوند کې کامیاب شوي دي، غټ عالمان وګور دا ټول له یو ناکامي راوتي بیا بریالیتوب ته رسېدلي دي. نو دا به حقیقت څرګند حقیقت ته چې موږ په پیله کې رالو، په اوله کې موږ رالو ځینې دغه وې مسلې وې، سختي وې، موږ به دا احساس کول چې دا به څنګه وایو. خو ولې په هغه وخت سره وخت په تېرېدو مرور زمان سره موږ د سیستم سره، د خلکو سره، د استادانو سره، د پوهنتون له هغه خپلې پالیسیانو سره دې سره موږ ولد سو او هغه په اساس باندې اوس الحمدلله موږ ټول چې کوم دلته محصلین د ډېر راحت دي، ډېر موږ او بار موږ دا کوشش کوو چې ټولو ته دا کوشش کوو چې راسي ټول دلته زده کړه وکړي. افغانستان ته فرصتونه ډېر دي، ډېر راغلو، ډېر به راسي او ډېر اوس هم شته. اوس طبیعي خبره ده ځینې مسلې راغلي دي، ځینې فرصتونه به له لاسه موږ ورکړي، خو انشاءالله په وخت او په امید سره، په هڅو کوششونو سره به دا فرصتونه بیا راځي انشاءالله. نو په اوله کې مشکلاتو وروسته بیا په ډېر راحت سره راځو سره نو هغه نه وروسته اوس دا بار خلکو ته وایي چې څومره کولی شي راسي، که پاکستان کې، که بل مملکت کې، که خپل هېواد کې، چې هر څه زړه غواړي، هر څه شوق کې، هر رشتې سره شوق علاقه یې په خپلو خور مور میندو باندې او ورسره څنګ کې په خپلو ولس باندې خپل ځان ته ډېر ښه علم ترلاسه کوي. کال هم دی، موږ کال به واخلو. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. خورکې څوک او چېرته نه؟ ډېره مننه مریم، خبرې کوم خیبر. ماریا جانې چېرته نه؟ خیبر نه. خیبر نه. په خیر راغلی پروګرام کې درته هرکلی وایم خورکۍ. ډېره مننه، تاسو لا هم هرکلی وایم. ژوندی اوسې خورکۍ. څه به وایي راته د پروګرام په هکله، هسې که څه د زړه وي نو ته ویلی شې. ډېره مننه، پروګرام مې تاسو واورېد، ډېر ښایسته دی. خپله څه کوې خورکۍ؟ جی سبق یم. سبق وایي؟ کوم صنف کې یې؟ جی مدرسې سبق یم، درېیمه درجه. ښه نام خدا موږ ته حتما دعاګانې کوه. دا خو ډېر ښه خبره دی خورکۍ، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، بس تاسو لاندې ډېرې دعاګانې کوم. ژوندی اوسئ، موږ نور څه غواړو، همدا غواړو. خیر اوسئ خورکۍ. زموږ خور ماریا کال کړی و د خیبر څخه، او دوی چې دی نو مدرسه کې په دریم ټولګي کې دي، او نام خدا مدرسه درس چې دی آسان درس نه دی. قدرمنو دوستانو، کوم کسان چې د فیسبوک پاڼې لري موږ سره مل دي، زموږ د فیسبوک پاڼې وخت همدلته پای ته رسیږي، موږ سره ډېر کم شیبې دي، خو پروګرام به خلاص نه دی. پروګرام په راډیو کې روان دی تر 2 بجو پورې له خیر سره وي. نو کوم کسان چې د راډیو لارې موږ سره مل دي، هغې د مل اوسي، موږ نه بیل نه شي کال کولی شي موږ ته. نمبر به تاسو ته وایم 0915414 په دغه نمبر تاسو موږ سره نیغ په نیغ اړیکه نیولی شي. زموږ مېلمانه سره هم تاسو خبرې اترې کولی شي. اوس موږ ته راکړئ اجازه، ډېر زیاته مننه.